اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. شپاړس سوه درویشتم نمبر حدیث دی 1623 نمبر. وعن ابي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه. دا حدیث زمون سردار سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے روایت دی. اللہ پاک دې ته ناراضي شي، الله پاک دې د خپل ځان ناراضي کی، الله پاک دې زما ستا او د ټول امت د طرفه بهترینې بدلی ول. عن النبي صلی الله تعالی علیه وسلم، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم دا پاک ارشاد امت ترا نقل کئی. قال، جناب نبی کریم صلی الله علیه وسلم فرمایلی دی، د خوږ نبی صلی الله علیه وسلم وینا ده، ایاکم والجلوس فی الطرقات، پلارو باندې د ناستې نه ځان وساتئ، پلارو باندې د ناستې نه ځان وساتئ، د لارې په ځای باندې ناسته مه کوئ. اوس دا مصیبت عام شوی دی، دکاندارانو خاص هم بد حال راخستی دی الا من شاء الله. د اجرو د بیټکونو مالکانو لارو کې ناسته شروع کړه، ښایسته اجره به لوی اجره به ښکلی بیټک به د دکاندار به ښه لوی دوکاني، هسې وله مزه ورکوي چې د لارې په غاړه کښېني. اوس خو لارې په غاړه څه کوي چې تجاوزات ورته وایي، حکومت هم په لرې کولو ستړی شو. تجاوزات دې ته وایي چې د سړک کم حد دی هغې ته دکاندار راوړېدلی دی، بلکې بل دکاندار لی د خپل دکان مخه په کرۍ ورکړې ده، ګاډۍ پکې لګولې ده، پالش والا پکې ناست دی، بل وړوکی شوکیسې پکې ایښی دی، هغه دې دکاندار له کرۍ ورکوي د دې سړک. او دی په دې شنګ کې دي، دی په دې خیال کې دي، په دې ګمان کې دي چې دا مونږ حقه حلاله مزدوري او خواري کوو. نو نبی علیه الصلاۃ والسلام په لاره کې د ناستې نه منع فرمایلی ده. قالو صحابه ورزو کو، یا رسول الله ما لنا من مجالسنا بد نتحدث فيها، مونږ له خو هلته کې د ناستې نه علاوه بل څه چاره نی، یعنی ناسته راله ضروري په لاره کې بیا مونږ هلته گفتگو کوو، خپلو کې خبرې کوو. فقال رسول الله صلی الله تعالی علیه وسلم، پیغمبر علیه السلام ارشاد فرمایلو، اذا ابیتم الا المجلس، چې کله تاسو له یو وخت کې د لارې په غاړه باندې ناسته ضروري شوه او خلاصې هم ځیني، فاعطوا الطریق حقه، نو لارې له د لارې حق ورکوي، د لارې حق ادا کوي. قالو صحابو پوښتنه وکړه، وما حق الطریق یا رسول الله، د لارې حق څه شی دی د الله پیغمبره صلی الله علیه وسلم، د لارې حق. نو د لارې 5 حقونه دي. کله یو کس ته د لارې په غاړه باندې د ودرېدو د کېناستو ضرورت شو، بله لاره چاره نی، بس د لارې په غاړه به کښېني. لکه یو ځای داسې دی چې هلته نه اجره شته نه بیټک شته، او د یو سړي کور دی د لارې په غاړه دی، کټې راوویسته او د لارې په غاړه کېناسته، خبرې اترې کوي. نو نبی علیه السلام وفرمایل، قال غض البصر، د لارې لومبنی حق چې دی که نه هغه خپل نظر ښکته ساتل دي. په لاره باندې خو هر قسمه خلک ځي، نارینه هم ځي د ضرورت دپاره، زنانه راوتي ډاکټر لا، مړي ژوندي لا، هغه هم پې ځي، خپل هم پې ځي، پردي هم پې ځي. لاره خو عامه لاره اشاره عام وي، نو غیر محرم باندې به نظر نه اچي. لومبنی حق د لارې دا دی، غض البصر، سترګې ښکته کول، غیر محرم ته نه کتل. او زه خو دې مقصد لا چوم لاره کې کورسئ چې په دې نظر باندې به پردی تورسري بې عزته کوم، نو دا مې د لارې حق ووهلو، د لارې حق مې ووهلو، لویه ګناه ده. دویم حق دی وکف الاذى، په لاره کې تکلیف ورکولو والا شی دی دا د لارې نه لرې کولو، چې د لارې په غاړه کېناستم، اوس چې په لاره باندې کوم شی چاله تکلیف ورکوي، زه خو ناست په لاره یم که نه، نو دا به لرې کوم. تکلیف والا څه شی دی؟ اس پې خاشنه کړي دي، میخې غوا سوټه کړې ده، او خلک ترې ناخوا او دې خوا تېرېږي. چونکې زه د لارې په غاړه ناست یم، نو اوس په ما باندې دا حق دی د لارې چې زه به بیلچه راوړم ټاټ کې، او دا خاشنه او دا سوټه به د لارې ناخوا کړم، ځکه په لاره ناست یم. بل څه تکلیف والا شی وي، 2 حقه شو. ورد السلام، او دریم حق دا دی چې د سلام کوونکو د سلام جواب ورکول. په لاره خو چې تېرېږي خامخا، که ټول خو کافران ني، هندوان خو ني، سکان ني، مسلمانان هم وي،
مسلمان چې سلام وکړي د هغه د سلام جواب ورکول. او څلورم والامر بالمعروف د نیکۍ حکم کول. د نیکۍ حکم خو موږ اډر ته وایو که نه بای اډر چې یو شی ورته وایي نه اډر نه دی، نیکي مخې ته کوله د نیکۍ موقع ده، د لارې لاروی دی هغه ته نیکي مخې ته کوله. او پنځم حق د لارې دی والنهي عن المنکر د خلاف شرع او خلاف عقل کارونو نه خلق په مؤثر انداز کې رامنې کول، داسې انداز کې رامنې کول چې هغه په هغه اثر وکړي او دغه ګناه د کار نه منع شي، دا نه چې تیش کې راشي او په ضد کې راشي. مسلمانانو باندې ضروری ده چې دی به نیکي خورئ، مسلمان به نیکۍ خورولو والی، کومه نیکي هم درته معلومه وي دا نیکي به دی تر خپله وسه خورئ او د نیکۍ طرف ته به خلکو له دعوت ورکوي. هر مسلمان به دایي وي نیکۍ ته به خلک رابلي، هغه په زبان سره رابلي، په لاس سره رابلي، که په عمل سره رابلي او که په قلم سره رابلي، دا ټول په دعوت کې راځي. د مسلمان کوشش به دا وي هر وخت چې دی به نیکي خورئ او نیکۍ طرف ته به خلک رابلي، په زبان سره بل ته د نیکۍ ووایي. د مانځه ټایم دی ملګرو ته ووایي هلکه مونځ له ځان برابر کړي، ښه ټایم وشو. په عمل سره یې ځان برابر کړی دی او داسې وکړو د ګیرې نه اوبه څاڅي نو نور ولیدو، کشران ولیدو، بال بچ ولیدو، ګاونډیان ولیدو چې کومې شاګردان دي هغې ولیدو. نو عمل سره دغه شان قلم سره لیکلو سره کتاب ولیکي په مونځ باندې فضایل اعمال فضایل نماز دا قلم سره دعوت دی. نو مسلمان به هر وخت نیکۍ طرف ته رابلونکی دی، کار دی دا د دې امت څه دی کار دی، کار بې روزګاره پکې څوک هم نشته، هر سړی برسرې کار دی. او بل کار د مسلمان دا دی چې دی به د ګناهونو نه د بدیانو نه خلک تر خپله وسه منې کوي. چې کله دا په معاشره کې راله که نه یو بل ته نیکۍ ښودل شوه، نیکۍ طرف ته رابلل شوه، د بدۍ نه منې کول شوه، یقینا موشه چې داسې ښکلې بهترینه معاشره به په وجود کې راشي چې مثالونه به ورکولی کېږي. به هر حال باب او زمونږ خبره دا روانه وه که نه چې پردو تور سرو ته کتل څه دي حرام ناروا دي. نو د دې په حق له دا حدیث رالو چې د لارې حقوق هم پکې پنځه بیان شو. که کله په لاره باندې د ناستې حاجت او ضرورت پېښ شو بل ځای نه و، په شرط د دې چې بل ځای نه او د لارې په غاړه د ناستې ضرورت پېښ شي، لکه دا اورېدلي وي د ښاریانو د دعا دپاره د تعزیت دپاره ځای نه هغې کوڅه کې وي دغه اچولي کرسۍ اچولي که نه، داسې قسمه که چېرته سخت ضرورت پېښ شي د لارې په غاړه باندې د ناستې، نو دا پنځه حقونه به لارې له ورکوي. نو هله به د دپاره په لاره کې ناسته جایز ده. په هغې کې لومبنی پردو تور سرو ته به نه ګوري، دا د لارې حق هم دی او دا په ده باندې فرض هم دی چې پردو تور سرو ته به نه ګوري. لومبنی حق نظر ښکته ساتل، دویمه د تکلیف والا څیز لرې کول، دریم د سلام جواب، څلورم امر بالمعروف، پنځم نهي عن المنکر. الله پاک دې موږ پوره دین باندې روان کړي. صلی الله تعالی علی خیر خلقه محمد و آله و اصحابه.